علیکم ملګرو، زه یم فضل نبی. ملګرو ښکلی نوښار بیا یو ځلې موږ راتاو ته د ښیو د کیمرې په دغه باندې ښکلی نوښار. ملګرو دې وخت کې موږ ولاړو د نوښار په هغه سیمه کې چې کوم ډېره پسمانده ترین حته ده او د نوښار آخري سیمه هم ورته ویلی شي، یعنې جړوبه ډیم. جړوبې سمال ډیم په سیمه باندې موږ ولاړو. دا ډیم چې کوم دی اوس د تیر ګورنمنټ د پرویز خان په دغه کې دا منظور شوی او دی اوس په انډر کنسټرکشن باندې دا ډیم شروع دی. ملګرو ډېر ښایسته ویو دا سمال ډیم دی. سمال ډیم فایدې خو ته موږ په وختن ښیو چې په دې سیمه کې د سمال ډیم څه فایدې دي. د سمال ډیم دا زموږ زیاتتر په استعمالیږي د اوبو دغه چې کوم دی لاندې سطح چې کوم دی هغه اوچتول او بیا چې کوم دی هغه دغه چې کوم دی مونږ دغه زراعتو لپاره چې کوم مونږ استعمالو نو هغه مونږ زراعتو لپاره دا سمال ډیم استعمالو. ملګرو ډېر ښایسته لوکیشن دی، ډېر خوبصورته لوکیشن دی. تاسو ګورئ، تاسو به دا نه ګڼئ چې دا زمونږ هغه د پسمانده علاقې ډیم دی، هغه خوار اوزار علاقه ده. خو دلته چې تاسو راشئ تاسو ته مکمل چې کوم دی هغه سیندري مکمله بدل شي، تاسو ګورئ دې غرونو ته دا لوړ غرونه او بیا د هغې په سیمه کې چې کوم دی بیا اوبه او بیا په هغه اوبو کې دغه سمال ډیم جوړ کړی دی او تاسو ګورئ ښایسته اوبه دي پکې، ماشومان پکې لامبي. یو طرف ته چې کوم دی دا واړه ماشومان چې کوم دي دا چې کوم دی هغه پکې کبان نیسي، یعنې دلته د کبانو ذخیره هم یو غټه کبانو ذخیره ده. هغه چې کوم دی ماشومان هم ولاړ دي، هغه خپل دغه کوي او دې وخت کې مونږ په سلیپوې باندې چې کوم دی کوزیږو، یعنې دا چې کوم دی همیشه دا سپلی چې کوم دی دا د اوبو سطح باندې اصله دلته اوبه دغه کېږي، سټورج کېږي او د باران د هغه دغه ده چې د باران اوبه دلته سټورج کېږي. یعنې دې په غرونو باندې کله د باران کېږي نو هغه اوبه چې کوم دی مخکې به دې ځي نه هغه تلې په دغه ته په خوړ کې به تلې، بې ځایه به تلې، بې دې به هېڅ قسمه د هغې به دغه نو لکه د هغې سټورج به نو هغه به اصله تلې په لاندې په سیمه کې به ډېر غټ نقصان کولو. خو بیا حکومت چې کوم دی د داسې علاقو کې چې کوم دی په نوښار په سیمه کې لکه موږ چې دا اسماعیل خیل سمال ډیم والو، موږ چې بل نور سمال ډیمونه والو، نو هغې کې دی د جوړوبه چې کوم دی دا هم یو ښه لوکیشن جوړ کړی او نن هغه جړوبې ډیم چې کوم دی هغه نن په انډر کنسټرکشن کې دی، یعنې د زیرزکمیل اخري مرحلو کې دی او تاسو ګورئ ډېر زبردست هغه دی. یو خو دې سره به چې کوم دی د اوبو هغه سطح چې کوم دی په دې علاقه کې د اوبو هغه سطح چې کوم ده چې کوم ډېر لاندې تللي ده هغه به دې سره اوچته شي، لکه اوبه به د سکول اوبه چې کوم دی هغه به اوچته شي او بل ورسره خو سره خوا کې دنه چې کوم اوتې دي هغه دغه چې کوم لښتې چې ورته مونږ وایو په پښتو کې چې مونږ لښتې وایو نه دي وایي هغه دې ځینې اوتې دي او هغې کې چې کوم دی لاندې ځمکې چې کوم دی نو زرګونه ایکړ ځمکې چې کوم دی هغه به آباد شي او دا دغه چې کوم دی دا بنجر علاقه دغه خشک علاقه چې کوم دی هغه به د ډیم په وجه باندې ډېر زرخیزه شي، یعنې هغه به دغه پټي چې کوم دی هغه څه وخت چې کوم دی ډېر بنجر او ډېر خشک علاقه وه نو هغه به د دې دغه په وجه باندې به د دې ډیم په اوبو باندې به هغه زرخیزه شي. نن تاسو ګورئ دا ډیم دی د دې سپیوې چې کوم دی ډېره زیاته ده. تاسو ګورئ دا اوبه دا ښایسته اوبه دي او ورسره چې کوم دی د کبان هم پکې تاسو ګورئ د کبانو هغه ذخیره چې پکې ده هم پکې هم دې وخت کې موجوده ده او دا ټول سیمه چې کوم ده دا ټول دی کې دا وایي چې کبان پکې هم دی پکې پرېښي دي او ډېر ښایسته هغه تاسو ګورئ. یو خو پکې ماشومان لامبي، یقینا دې خو ماشومان چې کوم دی په دې باندې پابندي ده ځکه چې دا ماشومان چې کوم دی واړه ماشومان چې کوم دی هغې کې دلته دی لګولو چې په دې کې به لکه ډیم کې به ماشومان نه لامبي خو بیا دا ماشومان چې کوم دی په خپل رزق باندې دی دغه کېږي لامبي او هلته چې کوم دی دلته چې کوم دی اوبو سطح لږ کمه ده خو اخوا چې کوم دی اوبو سطح ډېره زیاته ده. تاسو ګورئ زموږ کیمرامین محمد خیاط تاسو ته ښایي ښایسته لوکیشن دی، ډېره ښایسته لوکیشن دی او دا چې کوم دی لکه دا یو تالاب دلته نه دی، لکه دا داسې یو تللی دی، داسې یو دغه تللی دی دې نه داسې یو نلۍ وتې ده، داسې دا ډېر لوی علاقې پورې دا ډیم خور دی او بیا پکې چې کوم دی داسې چې کوم دی دې طرف ته چې کوم دی مرغب تاسو ګورئ هغه ماشومان چې کوم دی داسې یو داسې دغه هم پکې داسې تللی دی لکه دا یو مکمله ښایسته ډیم دی او دومره ښکلی لوکیشن باندې پروت دی چې ستاسو به وهم ګمان نه وي. یقینا دې ته راځئ انجوای کوئ پکنیک لپاره لکه پکنیک لپاره تاسو راځئ دلته پکنیک مناوئ خپل فیملی سره راځئ او امن علاقه ده. یقینا پسمانده ده، نوم یې بدنام دی
بیا هم پر امن لکه دلته یو خوا څخه ښایسته روډ جوړېږي دغه سوځې پورې ته روډ جوړ شوی دی او بیا هم چې کوم دی هغه روډ څه دی کې بیا هم جوړېږي روډ ورته دې وخت ځای پورې چې کوم دی هغه روډ یو دا ماشوم تاسو ګورئ تاسو وګورئ لاندې ماشوم بچې ته راشه زوی دا اوبه پاکې دي ها بچې دا اوبه پاکې دي او تا خو شان ته دا بوتلې تړلې ده دې څه مطلب دی بچې دا به ډوبېږي نه لکه دا ډوبېږي نه ښه ډوبېږي ته نه لکه دا ځان له یو ټیکنیک دی لکه خلک چې موږ په کښتۍ کې دغه او هغه دغه سیف دی هغه چې موږ کوو نو او بل چې موږ ټوپ باندې خلک زموږ دغه خو دې ماشوم چې کم دی هغه شاته چې کم دی ځان ته د اوبو هغه په دغه کې شلوار کې پرتوب کې ځان ته بوتل ایښي دي یعنې مطلب دی وایي چې تاسو ډوبېږئ نه دې سره او دا څومره جوور دی لاندې څومره دغه دی غوب ډېر دی نه تاسو ډوب نشئ البته چې داسې بچی داسې لرې مه ځئ داسې که نه خپې ته نه لګولي ډوب خو داسې او دا بوتلې تاسو نه ډوبئ دا کوم بوتلې تاسو دغه کړي دي تاسو دا پاس باندې دغه کوي خو بچې بیا هم احتیاط کوئ بچې لکه ځان ته مرال نه کاږي څه پکې مو وکړي بچې که نه لکه مار دغه خطرې داسې مه کوئ داسې ریکس داسې مه کوئ بچې او دا ډیم چې کوم دی داسې پورې تللی دی داسې پورې څومره پورې تللی دی ګوټ کې داسې بل او داسې تالاب نه دی خو صرف نلۍ غوندې داسې ده ها لکه دی وایي چې داسې لرې پورې داسې څو کیلومترونه پورې داسې تللی دی یو نلۍ داسې تللې ده او ډېر ښایسته لوکیشن دی ملګرو عجیبه دغه دی ما خو دا ویلي چې جوړوبي ډیم په حواله باندې موږ تاسو ته یو څو خبرې کول غواړو او تاسو ته موږ یقینا تاسو ته موږ دا ښایسته لوکیشن وښولو یقینا راځئ انجوای کوئ دې ډیمونو نه انجوای وکئ او پکنیک مناو کوئ یقینا د بلوخان کې دغه د سیل دغه سپاټې چې کوم ځایونه ډېر کم دي او پارکونه هم ډېر کم دي خو داسې ځایونه چې کوم کې پکنیک مناوېږي لکه وګوره خلک تاسو ګورئ هلته بره خلک چې کوم دی خالي هغه ګوره خلک راغلي دي پکنیک مناوئ او څوک ماشومان راغلي دي څوک ځای په ځای چې کوم دی هغه انجوای کوي ښکار کوي لګیارې ښکار کوي او بل موږ دلته یو بله خبره کول غواړو که فرض کړه دا زمونږ حکومت د دې غریب علاقې باندې دغه وکرل ډکې وکرل او دی دغه کا لکه دوی دا ډکې کېږي ډېر زیات دا ډکې آباد دلته وکرل دا غرونه به یقینا ډېر سبز دا وشي ملګرو تاسو موږ وښولو لاندې ډېر سطح باندې دا اوس بله سطح باندې شروع لکه لاندې تاسو دا ګورئ لکه دا واټر چینل چې کوم دي دا هغه واټر چینل دي لکه داسې داسې ښکاري او بیا دغه واټر چینلونه ګوره دغه اوبه روانې دي ښکته لکه ښکته روانې دي په هلته ځمکې جوړېږي او هلته ځمکې اوس هم خلکو آباد کړي دي خپلې ځمکې آبادۍ لپاره دا اوبه استعمالېږي او یقینا دا واټر چینل چې کوم دي دا د اوبو دغه په آبادکارۍ لپاره استعمالېږي ملګرو دا هغه ډیم دی ګوره تاسو ګورئ خو موږ ویو بدله کړه هغه مخکې ډیم ته دغه ولاړو نن هغه ګوره تاسو موږ بیچ سر ته راغلو او تاسو وګورئ دومره ښایسته لوکیشن ته وایه چې دا سیف الملک جیل به درنه ایر شي لکه جیل چې کوم دی سیف الملک جیل غوندې هغه چې کوم دی هغه به درنه ایر شي څومره ښایسته ده دا زموږ دا لوکیشن دی خو وخت به ثابتوي انشاءالله چې زما ښکلی نوښار چې کوم دی هغه ورو ځان څرګندوي او همدغه شان به دا تاسو ته موږ دا په وختن باندې به د نوښار دا ښکلې سندرې درته ښیو او یقینا تاسو راځئ نن تاسو راځئ زموږ د ښکلي نوښار ننداره کوئ او دا به وخت په خپله ثابتوي چې دا ډیمونه چې کوم دی زموږ د نوي نسل لپاره زموږ د مستقبل لپاره زموږ د ښکلي وطن آبادکارۍ لپاره او یقینا چې کوم دا په وطن کې کوم دا غذایي قلت را روان دی په دې دغه باندې غذایي قلت را روان دی ځمکې لاړې ختمې شي ځمکې لاړې دغه آبادي پرې شوه او دا شاړې ځمکې چې کوم دی نن د آبادۍ ضرورت دی همدغه شان لکه دغه شان د ډیمونو نه د باران هغه اوبه دغه چې کوم دی هغه سټوریج کول لپاره هغه نن یو ځای کول لپاره نن دغه شان ډیمونو د وخت ضرورت دی او تاسو ګورئ دا ډیم چې کوم داسې ښایسته وګورئ لرې پورې داسې خور شوی دی تاسو ګورئ دا محمد خیر تاسو ته ښایي دغه لرې پورې دا ډیم چې کوم دی دا خور شوی دی او دا ډیم دغه شان راغلی دی دغه اوبه چې کوم دی هغه هم دغه شان راځي سټور کېږي او دغه ماشومان چې کوم دی خپل پکنیک پر راغلي دي ځوانان چې کوم دی د پکنیک پر راغلي دي او دوی هغه پکنیک مناوئ د کبان نیولو لپاره خپل انجوای کولو لپاره راغلي دي او وخت دغه کوي انجوای کوي
او تاسو بیا هم ګورئ تاسو دا ښکلی لوکیشن دی داسې ښکلی لوکیشن چې تاسو به حیران شئ یا خو لکه د کیمرې په دغه باندې تاسو پخپله دا وګورئ پخپله او بیا چې تاسو په خپلو سترګو باندې دا شیزونه وګورئ نو واقعي چې کوم دی هغه به تاسو ډېر حیرانتي خبره وي او ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې دغه شان دلته څه ځوانان راغلي دي او د خپل انجوای کولو لپاره د فش دغه چې کوم دی هغه یې کونډې واچولې او دا تاسو ګورئ تاسو ننداره وکړئ د پخپله او دې وخت کې دا هغه یې کونډې کبانو ښکار کوي او ښکلی دغه دی د ډیم کې چې کوم دی څه ملګري هلته دي څه دا دي او څه ګورئ تاسو لکه کونډې واچولې او ګورو چې دی څه کامیابي حاصلوي که نه حاصلوي او دی سره موږ خبرې هم کول غواړو لکه دی د کوم ځای نه راغلي دي او د خپل انجوای کولو لپاره دومره ښایسته دغه یې راوړی دی د فش دغه ملګرو تاسو مو ته تاسو کوم ځای نه راغلي یئ سپین خاک نه راغلي یئ او دې ډیم په حواله باندې لکه تاسو سپین خاک نه راغلي یقینا چې کوم دی دا ښکلی ډیم دی ډېر ښایسته ډیم دی او تاسو به یې دلته راغلي انجوای کولو لپاره دې دغه باندې تاسو څه وایي یاره دا ډېر ښه کار کړه ډېر خوند کوي چې روز شکر شي میا او میر ازو خامخا سورې بعد خامخا چکر وو چې وزګارو نو کله پکې میان نسو کله پکې پروګرامونه کوو بس مشرانو را سره یې کشرانو دي دغه مې مماز والا هغه مې خوریا دا مې مماز والا دا مې تربور ده او بس ډېر خوند کوي پوه شو که نه ډېر ښایسته سینځري ویر کړې ده پوه شو ډېر رنګیز ډیم یې جوړ کړی ماشاءالله یقینا تاسو د خلکو سره د ځوانانو تاسو خبرو کوي او هغوی دا وایي چې ډېر ښایسته ډیم دا هم ډېر جوړ شوی دی او هغوی وایي چې مونږ خپل د انجوای کولو لپاره د بیزي زندګۍ دغه لپاره مونږ دغه دلته راځو او دغه شان مونږ یو بل ملګري سره خبره کوو ملګري ته راته وایي چې دا نوم څه دی او ته د کوم ځای نه راغلی زما نوم عبدالودود دی او زه د سپین خاک یم جی ته څنګه مطلب چې ډیم دا تاسو څه مطلب د ښکار لپاره راغلي او څنګه انجوای کوي دا ډیم تاسو څنګه جی بس دا مونږ په چکر هم راشو چکر ما مو لګي جی او بس ښکار شوق مو دی که نه جی نو شوق مو پوره شي جی لکه تاسو دا خبرې د دې ځوانان تاسو اورئ او بل دلته هم چې کوم دی هغه ښکاري دغه ته ورور ته دا وایي چې هغه به څه امید لري چې څه به ونیسي که نه بس لګي امید کوم شته امید شته او کبان پکې شته که نشته شته پکې پهله اوس نشته اوس پکې نشته لکه ظهیره پکې چا نه راچولي که نه خلک ښکاریان پکې ډېر راځي ډېر زیات او کم دی کې کم کب زیات دی کم د کالاونه مشهیر ده مشهیر دی او مرمۍ دی ها مشهیر مرمۍ ملګرو دې وخت کې تاسو بل زموږ کیمرامین تاسو ته ګوري دغه وړتوب نه هغه موږ ورته جیاز ویلي یو ښایسته غوندې دغه ده تتلي لا تاسو ګورئ دومره ښایسته دغه ده چې رنګیزه لکه دې حشرات هم دلته ډېر زیات دي په دې ډیم کې حشرات هم ډېر زیات دي او یقینا ډېر د ښکلی لوکیشن دی ملګرو زه خو بار بار په تعریف لکه تاسو وایئ چې دا څه دغه لګان چې بار بار تعریف کوئ یقینا زما ښکلی نوښار چې کوم دی نو واقعي زما ښکلی نوښار چې کوم دی هغه ښایسته دی او هغه دغه شان به انشاءالله موږ وقتاً فوقتاً تاسو سره به دغه ښکلي نوښار په سینو باندې تاسو موږ خبرې کوو او تاسو ته موږ هغه ښیو چې دا نوښار چې کوم دی واقعي ښکلی دی له چا برکته باندې ښکلی شوی دی او چا برکت باندې ښکلی کېږي به لکه تاسو ګورئ دغه بیا دا چې کوم دی دا ډیم ته ګورئ خو دې وخت کې هغه ډیم ښایسته عوام چلیږي یقینا نور هم کوم تیز دی خو بیا هم چې کوم دی آب و هوا چې کوم ده هغه ډېره ښایسته آب و هوا چلیږي او وخت به ثابتوي چې دا به زمونږ د علاقې دپاره یو پکنیک پوینټ زموږ ډېر غټ پکنیک پوینټ دا وي دا به ثابتېږي او د دې خلک د لرې خلک علاقې نه راځي به او دلته به خپل پکنیک مناوي لکه تاسو ګورئ دا ښایسته اوبه دي سپینې اوبه دي بلکل سپینې لکه ټیک شو د باراني اوبه دي خو بیا هم هغه سپین ډېر ښایسته د دې علاقې هسې هم اوبه ښکلي دي د ښکلو واقعي نه ده لکه وخت پکې ثابتي دغه شوی دی باران اوبه دي خو بیا هم رڼې اوبه دي لکه دلته لا الودګي نشته چې واقعي الودګي به راځي لکه الودګي به دا ده مطلب چې دوی به موږ خپله کوو لکه پلاستیک دي دا پلاستیک چې موږ ته زیاته دغه کوم دا به یقینا دا به زموږ دپاره به ښه دغه خو موږ بیا هم دا خواست کوو چې دا غرونه به هله آباد شي چې کله دلته شجرکاري وشي دلته بوټي ولګي یقینا دا به ډېر ښکلی شي لکه څنګه چې دا اسماعیل خیل کې ورو ورو پراجیکټ هغه پراجیکټ چې کوم مکملېږي هلته چې کوم چې لیفټ هم لګي
هلته زو هم لګي هلته چې کوم دی واټر لایف دغه چې کوم پارک هم جوړیږي دغه شان یقینا چې دلته به ان شاء الله وخت به خپل راځي پارک چې کوم دی اب هم جوړیږي او واټر دغه چې کوم دی د زناور پارک هم جوړیږي او دغه شان به دا ټول دغه چې کوم دی د بوټي چې کوم دی دغه چې د خشک غوره چې کوم دی دا به آبادیږي